السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو نن د باندې سورې اخلاص داسې ښکلې او مزیدار فضایل اورمه د نور الهادي مولانا صاحب دامت برکاتهم العالیه نه چې ډېر ښکلې عجیبه او ناشنا فضایل بیان کړي دي. نو موږ تاسو واورو او خپل کوشش وکړو چې خپل عمل کې راولو. ډېر ښکلې او مزیدار هغه فضایل تاسو واورئ. اول حدیث یو دا دی چا چې درې ځله قل هو الله احد سورت اولس الله د په عمل نامه کې حکمن انعامن د قرآن شریف ته ختم ثواب لیکي. څومره اسانه او ثواب یې دومره ډېر. دویم حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې دا صورت هر مسلمان خدا سړی لس ځله وایي الله ول جنت کې بنګله جوړوي. نورونو دقه ډېر. نو حضرت عمر ناصر رضی الله تعالی عنه هغه سوال وکړ یا رسول الله زموږ خو به ډېرې بنګلې وي په جنت کې. رسول پاک ورته وایي د الله رحمت اوسع دی. جنت هر رس کلاویږي. ښه جنت کلاویږي د پاکستان نه دی چې تنګېږي. دا کلاویږي. ته وایه ستا خو د 1 کروڑ 2 کروڑه بنګلې خو یي که نه بیا به هم جنت خالی خانه. دا ټول امت چې ورشي بیا به هم جنت خالی. د ګرده پکې مړه دومره د خدای دنیا ده. یو مسلمان له به څومره جیداد ورکوي په جنت کې د دنیا په لس عمره. د دې دنیا په لس عمره. ای رښتیا تاسو به هلته ماړه شئ که نه؟ دلته خو وږي یئ. ښه دلته خو ما ته ټول وږي ښکارېږئ او هلته به ماړه شئ خو خدای م زر بوځه. الله دې موږ هلته یو ځای کې وی. دنیا دا رستو سره څه باران دی څه خټې دي چکړې دي غوبل دی. الله دې زموږ آخره خاتمه په ایمان کړي. خدای دې زموږ محبت د طالبانو علماو سره د دې قاریانو سره د دیندارو سره زموږ محبت همیشه وساتي او الله دې موږ تاسو نه رضا شي. نو په لس ځله جنت کې بنګله جوړوي دله. او دریم حدیث شریف کې راځي څوک چې دا صورت د ورځې 100 ځله وایي الله به ورته د 500 کالو ګناهونه معاف کړي. نورونو دا زه ډېر وایم تاسو زما وروڼه یئ تاسو هم ډېر وایئ. دا ډېر وایئ ځان سره. ښه زه به درته یو مثال وایم. یو بزرګ دی هغه ته سیر سقطي رحمت الله علیه وایي په یو شپه کې به هغه 10,000 ځله وی. څومره کیمیا یې ته جوړه کړې وه. نو ستا خوله کې څه ګونګړي خو نه دي خو وایه که نه چې په لاره ځې وایه ټانګه کې ناستې موټر کې ناستې وایه ځان سره که نه. خدای دې ټولو له توفیق ورکړي. ښه تی ازمیخ وکړه یو 40 ورځې کوشش وکړه قضا کوی ما وایه چې هر څومره د مقدار مقرر کوله ته په خپله په خوند باندې پوه شي. ښه دې کې یو خوند دی یو لذت دی یقین وساته او په هغه لذت دی خدای تاسو پوه کړي. نو بیا به پوه شي خو لغون ته ځکه مونږ خو ډېر د ګناهونو هسې بوجۍ یو نو لږ اثر په مزه کوي. ښه نو تاسو به لږ یو څو ورځې وروسته پوهېږئ. ځکه دا خو هر یو شی چې ګنده شي ویندې به یې صفا کې. زمونږ د زړونه زنګ پې ختلی دی زنګ او د زړه سیقل قرآن دے ذکر دے او مرگ دے یاداشت دے. ہر چیز پارا چوساری کنا چوسار مانے اوسپنے چوساری لرگی چوساری زنگ تے لرکئی د قرآن د زړه زنگ لرکئی ذکر د زړه زنگ لرکئی او د مرگ یادول د زړه زنگ لرکئی. خدای دې زمونږ د وړونو نه زنگ لرکي. ما یو ورځ سوچ کو ځان سره یاره موږ خو داسې غلطې نه دي کړي. څه وجه ده خلکو ته مسله کوو دی مني نه. نو سوچ مې کو نو هغه مې هم دقه راوباسه چې زموږ په زړونو باندې زنګ ختلی دی. نو بیا مې ځان باندې سوچ کې دا موږ ته ګناه دی که دی ته. نو هغه چې ما ښه سوچ وکړو نو لغون ته ګناه موږ ته دی خو ډېر تاسو ته دی. ځکه ستاسو زړونه داسې دي لکه تور طبقې. تور طبقې پېژنئ که نه میخي کوناټۍ خو پېژنئ که نه هغه داسې تور دي په ګناهونو چې هغې باندې اوس دا لږ لږ اثر نه کوي. داسې تور شوي دي. د دې د سپینېدو دپاره قرآن دی ذکر دی او مرګ ډېر یادوي. ښه بس نو دا به صفا شي.
الا بذكر الله تطمئن القلوب واتبع سبیل من اناب الی. تابع شه د لارې د هغه چا اناب الی چې الله ته د قربت پیدا کوي. احمد بن حنبل الله خوب کې ولیدو، یا الله انسان تا ته پسنی دی کیږي وی بکلامی زما په کلام، بیا وی بفهم او بغیر فهم، معنا که بی معنا وی ایون څنګه چې وی که الفاظ دی هم د الله د قربت ذریعه ده او که معنی دی سره د الله د قربت ذریعه ده. خدای دې ورته تاسو مونږ کینی ښه. و یو خبره ورته کوم اخیری، قرآن ته ګورې کدو کریله نشي راتلی ښه، کدو کریله قرآن ته نشي راتلی. څنګه چا ویلی دي؟ رب العالمین وی ښه فاصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. اړوم د آیاتونو خپلنا د کتاب خپل نه کسان چې تکبر کوي بر نه حق، د کتاب نه اړوم بل پلی بوزم. دا رخص خرڅ روچرته بل کتاب ته نه راولم او دی کتاب ته څوک راولي؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. په میراث سره ورک ما کتاب هغه کسانو ته چې ما غوره کړي دي د بندګانو خپلونه. غوره خلک دی کتاب ته راولي ښه او خراب خلک ترې نه اړوي بلې غاړې ته. خدای دې تاسو غوره ساتي، ستاسو الواد دې الله غوره ساتي، تاسو دې الله غوره ساتي. موږ دې الله دې قرآن ته کښېنئ او الله ما دله د قل هو الله احد اجازه خپله زه ډېر وام، تاسو ته هم خوند به دله درکړي خو وایئ ښه. الله دې توفیق راکړي. زه د یسې د لارې نه اغوا کړم ښه، زه په بله غاړه تلم خو دی وی داسې راوستلم زه راغلی دی سره به یو خبرې کوم، تا سره دوه خبرې وشوې. زموږ خپله هلته پروګرام شروع دی، زموږ خپله جلسه شروع ده خو دا هلته مې وعده کړی دی وی تاسو موږ سره وعده کړی. ما دی د املوکو ټول کې تاسو هم رالي راځئ، دا د املوکو ټول کې راغلل. نورونو یو مې تاسو ته قل هو الله احد وی ښه دا وایي ځان سره او شر یې مه کذا کوئ، دا مه کذا